أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على وحده. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين. صلوات خير. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ټولو نه مخکې تاسې عزیزانو ته یا اغایونو ذاکرین هم تشریف فرما دي او بیا د رهبر معظم خدمت کې او د یمو اخري حجات خدمت کې د نن شپې تبریک عرض کوم. زه ډېر مختصر د هغه صاحبو د داسې منځ کې خیال نه کېږم، ډېر مختصر. البته نن شپې مناسبات سره چې ډېره عظیمه شپه ده، مبارکه شپه ده، د جشن او د خوشحالۍ شپه ده. دې شپې سره اهل بیتو لمنې نه د اهل بیتو برګاه نه لږ څه یوسو، که خوشحالي مو وکړه، که دا ته مو جشن منو کو، که اهل بیتو درگاه نه اهل بیتو خزانې نه مو څه یو نولل مو نه مراد. رسول خدا د فرمایش کوي. زه دوې خبرې معمولی انشاءالله 5 منټ کې خپل آرایش ته مموم. غور وکړئ. رسول خدا فرمایش کوي: الحسین مني، حسین مو نه دی، وانا من الحسین، و زه حسین نه یم. هغې زمانې کې خلک پیدل څه دغه څنګه خبره شوه، دې باندې خو موږ پوهېږو چې حسین رسول نه دی، د رسول خدا المسی دی. دغه څنګه خبره شوه چې حسین نه رسول دی. البته خلکو سوچ کولو، مختلف سوچونه، مختلف تفسیرونه خلکو کول. په څه کله 61 هجري راغله، مولا حسین کربلا کې څه کله قرباني ورکړله، د خدای دین یې څه کله محفوظ کو، د رسول خدا نمای قیامت د ورځې پورې محفوظه کړله. هغه نه بعد خلکو ته پته ولګېده چې رسول خدا کوم حدیث دی چې حسین مني و انا من الحسین، حسین مو نه دی او زه حسین نه یم. واضح یې کړله چې حسین د رسول خدا المسی دی او دین محافظ تو کوم رسول خدا دین دے، یا غم محافظ تو کوم دے غا حسین دے. حسین علیہ السلام کربلا میدان کې د رسول خدا د خدای دین تحفظ وکړو تا قیامت ورځې پورې د قرآن حفاظت وکړو، د دین حفاظت وکړو. کربلا کې مولا حسین علیه السلام ثابت کړله. تاسو ته ډېرې خبرې وشوې د مولا حسین ولادت څه وشو او د مولا حسین مقام څه دی، دینه موږ ټوله خبر یو. موږ زړو کې اګاه یو، دې باندې مو عقیده لرو. عزیزان راشئ، دغه ځای ته حسین کردار څه و، حسین هدف څه و، حسین مقصد څه و، حسین څه وکړل، خپلې زندګۍ کې د خدای دین یې څنګه محفوظ کو. زه دوې درې جملې تاسو ته اظهار خپل د رای اظهار وکړم. حسین کربلا کې د رسول خدا د خپل نیکه دین تحفظ وکړ. کربلا کې مولا حسین ثابت کړله چې دین حفاظت کولې دپاره ایوینې ضرورت وي. مولا حسین قربانۍ ورکړلې، حتی قربانۍ ورکولې، حتی دغه پورې چې د واړه علي اصغر قرباني ورکړله، حتی دغه پورې قرباني ورکړله د خپل عصمت اسیرات قرباني وکړه، خپل عصمت یې اسیر کړلو، خپل عصمت د شام او د کوفې دربارو ته لاړو. مولا ثابته کړله چې حسینیت به زنده باد وي، حسینیت به زنده باد وي، یزیدیت به مرده باد وي. زه به همیشه حسینیت زنده باد وي، یزیدیت به مرده باد وي. کربلا کې مولا حسین یزید سره کوم جنګ و د حسینیت او یزیدیت. عزیزانو دینه مو خبر یو، صرف خپل مقصد ته ارزون دوې خبرې درته کوم. مولا حسین څه کله مدینې نه وځي، مختلفې خطبې دي، خو دلته مولا حسین خطبه یې یوه جمله درته ذکر کوم. تاسې به مشهوره جمله د اورېدلې وي: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا، انما خرجت لطلب الاصلاح في امتي جدي.
چې بېشک غور څه خبره وکړي. زه خپل مقصد تر ټولو په 2 منټه پوه شو. څه پوه شو خبرې باندې. ایمو وجود ته د مولا حسین پیغام ورسېږي، ایمو زړه ته د مولا حسین پیغام ورسېږي، ایمو کردار حسیني جوړ شي. که ایمو کردار حسیني جوړ نه وي په زبان باندې حسین نماید و حسینیت پرچار کوله ممکنه د ثواب ته میلاو شي، هم هغه مرتبه هغه عظیم مقام ته نه میلاویږي چې کوم د حسینیانو مقام. إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جد. سزا قیام کوم دې دپاره نه چې زه فساد جوړ کوم یا خپل ذاتي څه مفاد وي، بلکې زه قیام دې وجې نه کوم چې زه اصلاح وکړم د ما رسول خدا دین کې. ما رسول خدا چې کوم امت دی د دې اصلاح وکړم. څنګه اصلاح وکړي؟ رسول خدا امت هغې زمانې کې المنځونه نه کول، المنځونه یې کول. حتی دغه پورې کربلا کې بیا په نمازونو کې د بل پیغمبر هغې زمانې کې خلکو حجونه نه کول، حجونه کېدل. هغې زمانې کې خلکو زکاتونه نه ورکول، زکاتونه یې ورکول. حسین د چی شي اصلاح کوي خپل امت کې؟ ډېرو علماو تفسیرو کې آیت الله مشتهدي فرمایش کوي چې مولا حسین د ولایت پرچار وکړو. مولا حسین هغه ولایت محفوظ کړو چې کوم ولایت یزید دغه غوښتل چې زه هغه ولایت خپلې نامې باندې کوم. یعنې مطلب څه دی؟ په یوه لږ غونډه کې مو سره سوچ وکړو. یزید مولا حسین چې کوم خپل منځ کې قیام راغلل او مولا حسین د یزید مقابله کې کوم قیام وکړو، دا د ولایت تحفظ و، یعنې د دین تحفظ و. هغه ولایت چې کله سقیفې کې رسول خدا نه بعد د جانشینۍ مسله راغله، ځینو خلکو د مولا علي په ځای نور خلک انتخاب کړل. هغه خبره تله ډېره بعده چې یزید خلیفه جوړ شو، مولا حسین باندې قیام واجب شو. مولا حسین وغوښته چې خلکو ته یې واضح کړم چې خلیفه او جانشین کې یعنی امامات کې او خلیفه کې فرق وي. چې خلکو ته یې وښایله چې نه، یزید د رسول خدا خلیفه نه دی، دا قاسم دی د رسول خدا خلیفه. زه هم چې زه د خدای حجت یم. ولایت دفاع وکړه، یعنی د خدای حکم انسان باندې هغه نه بعد د خدای چې کوم مقرر شوي کسان دي هغوی حکم انسان باندې په کار کوي. مولا حسین به ولایت دفاع وکړه. ولایت مطلب څه دی؟ ډېر تفصیلي موضوع دی دا مولا حسین چې ولایت ما سره ټایم نشته، زه موضوع بندوم. ولایت مطلب دا دی انما ولیکم الله و رسوله، چې د تاسې والي سره د خدای دی او رسول دی. والذین آمنوا یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. د تاسې والي هغه دی چې کوم المنځه کې زکات ورکوي او ایمان ولري. والی مطلب دا دی ته کوم کس ولایت قبول کړي، یعنې اتا مرضي د هغه لاس کې شوله، یعنی اتا خپله مرضي پاتې نه شوه. ایمون تا بدنو باندې، ایمون تا زندګیو باندې موږ چا ولایت کړي؟ د خدای ولایت کړي. هغه نه بعد چا ولایت کړي؟ د رسول ولایت کړي. هغه نه بعد چا ولایت کړي؟ د ائمه اهل بیت علیه السلام ولایت کړي. ولایت معنی نه مو پیاوم، یعنی کته کسې خدای نظر سره وکړه، کته څه واورې د خدای خبره واوره، کته څه کوې د خدای دپاره وکړه، کته قدم خلې د خدای دپاره وکړه، کته خبره کوې د خدای دپاره وکړه. دې مطلب دا دی چې تو خپلې باډۍ باندې، تو خپل جسم باندې، تو خپلې زندګۍ باندې تو اختیار نه دی، بلکې د خپله زندګي د خدای اختیار کې ورکړه. دې مطلب دا شو چې تو خپل ولی خدای جوړ کړلو. کله ته خپله زندګي رسول خدای اختیار کې ورکړې، دې مطلب دا شو چې تو رسول خدا خپل ولی جوړ کړلو. چې کله تو خپله زندګي مولا علي او مولا حسین اختیار کې ورکړه، دې مطلب دا شو چې تو د ولایت مولا حسین ولایت قبول کړلو. عزیزانو، مولا حسین چې دپاره هغه ولایت دپاره چې موږ بشر ته د رسول خدا حقیقي دین، یعنې امت کې چې کوم بدلاو راغله، کوم تجربې راغله، هغه ټیکولو دپاره خلکو ته یې واضح کړه چې نه د تاسې امام حسین دی، د تاسې امام
امام علی و د تاسې دین د رسول خدا دین دی عزیزان ولایت دپاره مولا حسین قرباني وکړه چې دپاره ولایت دپاره څه امامات مسعود شي دین اصلاح وشي اصلاح مطلب دا دی چې یزید په ځای یزید نه وي نوست مولا رسول خدا جنشینه په تخت باندې د رسول خدا منبر باندې یزید نه وي نوست بلکې هغه د حسین خاک دی حسین نوست حسینیت بشوي اخیری کې څه کله مولا حسین زه خپلې خبرې د محمد صلی الله علیه وسلم اخیری کې څه کله مولا حسین کربلا منظر ډېر عجیب و څه کله مولا حسین قربانۍ ورکړلې اصحاب و اخیار شهیدان شول اخیری کې یوه وړه هستي علی اصغر علیه السلام څه کله بهر وبستلو څه کله هغه یې قرباني ورکړله خدای بارگاه کې هغه نه بعد رسول مولا حسین علیه السلام یوه جمله یې هل من ناصر ینصرنا هغه وخت کې څه ضرورت و چې ما څوک شته ما مدد وکړو هغه وخت کې ویلي وو څه وجه دی حالانکې مخکې ویلي وای چې ما مدد وکړو چې ما کامیاب شو مو لښکر زیات شي خو اخیری وخت کې چې کله ټوله قربانۍ ورکړلې هغه وخت کې دی چې څوک شته وای ما مدد وکړو چې دوباره مدد وکړو او خلکو او شیعه او بشر او انسان او د خدای مخلوقات مو تاسې دوباره ویلي دي چې څوک شته د حسین په لارې قدم کېده وای څوک شته د حسین ولایت قبول کوي څوک شته د دین په لارې وچلې کوي څوک شته حسینیت پرچار وکوي دغه پورې ویلي دي مولا حسین علیه السلام هل من ناصر ینصرنا هغه وخت کې وایي چې کله هېڅ ورسره نه مذاکره مو تاسې دپاره وایي چې څوک شته د حسین مدد وکړي یعنې څوک شته د ولایت حفاظت وکړي څوک شته د دغه دین حفاظت وکړي څوک شته د دغه دین باندې عمل وکړي د حسین ولایت قبول کړي یعنې د حسین ولایت قبلول مطلب دا دی چې قربان د مو تاسې مرضي نه چلیږي د خدای مرضي مو تاسې باندې چلیږي د رسول مرضي مو چلیږي او د اهل بیتو مرضي مو تاسې باندې چلیږي نور زیاد زحمت نه دی کوم کار دی مو حقیقي معنی کې زړه مطمئن کو زړه دغه ځای ته مو ورسېږو چې د اهل بیت ولایت عملي کوو کله مو تاسې اهل بیت ولایت عملي کوو دې ډېر